دا قرآن به د قیامت د سبا پورې محفوظي. نو بیا چې کوم خلک دا قرآن زده کوي او قرآن ښیي نو ګینې د هغې حفاظت به نه کېږي. بیا چې کوم ځای کې دا قرآن ښودلي کېږي مراکز دي د قرآن د هغې حفاظت به الله نه کوي. خبره مو ذهن ته رانله. ډېرې مسایل دې آیت سره حل کېږي. نن ډېر لا دینی قوتونه لګیا دي. دا مدرسې به ختم شي، د مدرسو خلاف پراپیګنډ الزامونه بدنامې او بله ورسره وره. یوازې دا مسله نه ده که نه، زموږ ډېر ساده مسلمانان دي بعضې چې څوک د مدرسې خلاف پوسټ وکړي که نه نو بعضې دینداره طبقه یې هغه ورسره زر د یونیورسټۍ او د کالج خلاف پوسټ وکړي. هلکه مدرسه کې دا غلطي شوې وه، بله دوی کالج کې چې دا شوې وه. زه شابې زور راوړی یو طرف د سکول او کالج د یونیورسټۍ خلاف پوسټ کوي او دا بل د مدرسو خلاف پوسټ کوي، نو ګټه به پکې وکړې. خپل ادارې بغیر ورته بدنامې شو کې مدارسو کې هم کمی کوتاهي، په سکول کالج یونیورسټیز کې هم کمی کوتاهي. خو دا مدارس هم زمونږه او دا سکول کالجز یونیورسټیز دا د یهودیانو دي، دا هم زمونږه دي که نه یاره، که دا زمونږ نه دي. زدی و مشترکه خپل میس کې مل جل مشورې سره اصلاح به کوو، کمی کوتاهي به د ادارو نه لرې کوو. او که نه دی کې دوه قسمه کیسه جوړه شوه، یو خلک مدرسو پسې شروع کوي نو هغوی ورپسې سکول کالج پسې شروع کوي، او هم دغه د غیرو خلکو ایجنډه ده چې داسې وشي. خبره مو سمجھ ته رانله. په دې کې د یو طرف سیډ مالے مدارس هم ہمارے اور स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी हमारे अलता लेक्चरर्स प्रोफेसर्स अगम जमूंगा द मुआशरे खलक दे او په مدارسو کې دام زمونږ بچي او زمونږ اولاد دي. دا ټول زمونږ اداري دي او د دې دواړو معاشره کې ضرورت شته. ګورې ورې دا یاد وساتئ که یو سړی د عصري تعلیم ضرورت نه محسوسوي دا هم په غلطه دی. تو معاشره کې نن چې جون تیرې او تو دنیا والا او تا د الله د دین پیغام رسې نو څنګه به رسې چې تا ته څه نه څه اصطلاحات خو معلومي که او دارنګې د دین دا خو فرض عین دی. دین زده کول قرآن زده کول دا خو د ایمان حصه ده. نو دا دواړه کارونه به کوو. دا مسلمانانو ته پکار دا دي چې د دینی مدارسو او د سکول کالج په میز کې یو سپیس نه پیدا کوي، او دا سپیس او دا ډسټنس دا د ډیر وخت نه ډیر خلک په دې ادارو کې راوستل غواړي. الله فرمایي ان دا د الله وعده ده، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.